او زمونږ او ستاسو د یو ملا حیثیت د یو نای نه کم دی او د اجړا نه کم دی. زمونږ مشرانو کې دغه تمیز نشته محترمو، زمونږ مشرانو کې دغه نشته چې زما د امام زندگی څنګه. موږ وایي هلکه بعضې خلک چې وایي که نه یو مخکې یو کس نو جومات لی کار وکړه دلته پیسې 200 روپۍ شوې نو ډېرې یادې کړې. وایي دا جومات هسې مالداره دی. ما توبه خدای ته جومات وي هسې مالدار وي. جومات غني ماته وایي نه مې جومات غني خو ته ارامي بس، جومات غني خو ته ارامي بس. ځکه ستا مال په سم ځای نه لګي، که ستا کار ټیکو نو دا به په جومات او مدرسه لګېده. جومات وي غني. مونږ او تاسو یاره جي امام د خدای کار کوي، خدای به انتظام کوي. نو مونږ هغه زموږ مولوي صاحب بټوقې کولې کله کله وایي زمونږ د پیسو کې برکت څنګه طالبانو درته ووایم تاسو ته برکت نه نه حاجي صاحب نه بس اوس نه ووایم برکت دا خو مذاق والا خبره کوم. وایي زموږ پیسو کې برکت داسې چې اوس زه جي 10 زره تنخواه والم او بازار ته لاړ شم جمع را باندې راغی او بړستن په 2 زره ده. بړستن په څو ده؟ په 2 زره ده. نو زه وایم چې یاره جي تنخواه ټوله 10 زره ده. نو میلې ته د جمعې لاړ شم او په 200 باندې بړستن والم. برکت پکې پیدا شو که نه؟ زموږ برکت داسې دی محترم. الله دې رحم وکړي. زمونږ برکت دې ته پاتې شي. نو مونږ وایو یاره چې د مولیانو دغه د خدای انتظام کړی دی، خو تاله سر سترګې هم درکړي چې دا زمونږ د جومات امام دی، د انتظام د جورابو په کار دی، دله د پټکي انتظام په کار دی، دله د کپړو. زمونږ څومره مقتدیان دي دلته چېرته الا ماشاءالله یو د کپړو کاروبار الا ماشاءالله د الیاس په صاحب نه علاوه چې چا ویلي چې راشه قاري صاحب درله یو جوړه سوټ درکم یخني را روانه او که بیا رایم کړي نو هغه ځان له ګنډلو پې باندې 1000 روپۍ لګېږي. دغه کامران مارکیټ د ټیلرانو نه ډک دی، خو ایمان والا ټیلر پکې داسې نشته چې قاري صاحب وګنډم علاوه د سجاد ګل نه. داسې الله ویل چې دا امام دی د به خدای انتظام کوي. پیسې ورکو دی ټولو له علاوه د سجاد ګل نه پیسې ورکوم محترم. خو تمیز او دا نشته چې دا زموږ د جومات امام دی. داسې شی شو قسم دی الا ماشاءالله ډېرو خلکو کې بدایي چې زه دا شی کوم د الله د رضا دپاره کوم او الله وایي زه به ستا انتظام کوم. قرآن کې الله وفرمایل من جاء بالحسنة فله 10 امثاله. بنده چې ته نیکي وکړې بس ته به دا نیت او اراده کوې چې د دې بدله به د الله ذات راکړي. یو جمله ووایم که بند کړم؟ ټایم شته؟ ګرمي خو نه ده که نه؟ مرګري خو تنګېږي نه که نه؟ ووایم شوق سره لږ سبحان الله ووایي چې ستاسو شوق تازه دی که نه. علامه ابن قدامه التوابین کې یو خبره لیکلې ده، ناشنا خبرې کوم تاسو ته محترم. دا تاسو نور موریانو نه اورئ، زه ته وایم او دا د فقیر ګورې خاصه درته وایم چې زه یو واقع وکم دوباره نه وایم. کرنه څومره زمانه وشوه د ما د خطابت 4 کاله به کېږي صاحب دا ته پته خو تنخواه ته نشته 4 کاله وشو. علامه ابن قدامه رحمت الله علیه التوابین کې یو خبره لیکلې ده. وایي د دغه ټیم یو عالم او یو بزرګ له امام الانبیا په خوب کې راغی. وایي ورشه دغلته یو مجوسي دی ورته وایه چې زما پیغمبر وایي تا چې څه کړي دي ما ته قبول شوي دي کلمه وایه. توجه شته؟ تا چې څه کړي دي ما ته را رسېدلي دي او کلمه وایه. ما وی چې دا خوب عجیبه غونتې دی. پیغمبر مجوسي ته وایي او هغه مجوسي زمونږ کلي کې مشهورو، داسې مشهورو چې زوی او لور به پیغله شوه نو د خپل زوی او لور به خپلو کې واده وکړه. داسې کار به یې کوم. وایي ما وایي چې عجیبه غوندې کار. خو بیا ما د امام الانبیا یو روایت اورېدلی. نبی علیه السلام مبارک فرمای من رآني فی المنام فقد رآني. چا چې زه پیغمبر ولیدم بس امزی لیدلی یم. شوق سره سبحان الله. ځکه فإن الشیطان لا یتمثل مثلي. شیطان د ما شکل نشي جوړولی. بس چې چا پیغمبر ولید دی که هر حالت کې ولید، که د نوجوانۍ په حالت کې ولید او که د بوډاوالي 63 سال عمر کې هر قسم حالت کې چې نبی علیه السلام ولید به دا نبی علیه السلام دی محترم. دا به ستاسو عقیده یو د مونږ. وی لاړم ما وی چې د نبی علیه السلام جمله ده. ورلم مجوسي ته مې دروازه وډبوله راووته میلو شم ورسره. ما ورته وی زما پیغمبر امام الانبیا احمد مجتبی
محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زمونږ د تمام انسانیت پیغمبر دی. هغه ماته پیغام را لیږلی دی چې یو مجوسي دې سې کړي دي او ماته را رسېدلي دي کلمه وایه. هغه مجوسي چې زه ولیدم د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ماته را تر غاړه وته، ماته یې وی بیا ووایه، بیا به مې ورته ووي، ماته یې وی بیا ووایه، څلور کرته مې ورته وویل. قسم دې ما به ویل او هغه به ژړل. کور ته یې دننه کړم، ټول بچي مسلمانان شو سره د مجوسي. ما وایه څه اعمال دې داسې کړي دي چې وی ما له خوب کې راغلی چې زما یو وارث به تاله راځي او تا ته به کلمه وایي، زما دغه به رارسوي، پیغام به رارسوي. هغه راورسېده، زه ستا په انتظار وم، کلمه مې وویې. الله تبارک وتعالی تمام خاندان مسلمان که. ما وایه څه اعمال دې داسې کړي؟ ما وی قسم دې اعمال هېڅ هم نشته. مجوسي ما زوی او لور چې به مې نوجوانان شو، خپلو کې به مې وله واده وکړه. دا یو عار او شرم دی د مؤمنانو دپاره. وی قسم دې یوه زندګي زمونږ په دا ګاونډ کې یوه زنانه اوسېده، هغې سره یوه ماشومه لور وه. زما د لور او د زوی په دغه رس باندې د واده انتظام و. دغه لور د کوټې د پاسه راښکاره شوې ده، خپلې مور ته اواز کوي، مورې زمونږ دې ګاونډ کې دا مجوسي خیرات کړی دی، موږ د 3 ورځو نه وږي یو، ده زمونږ څه انتظام ونه که. ګوره دا اواز ما اورېدو، کور کې مې مجمه را ډکه کړه، جتکې مې را ډک کړه، ټول شی مې را ډک کړه، د هغې د 2 ورځو انتظام مې وکړه، ډوډۍ مې وله ورسوله، بیا هغې د چت ته پاسه خوراک ته ناستي. او دغه ماشومه خپلې مور ته وایي، مورې چې چا ورته وویل قسم د یو دعا ورته نه کوو. مور وایي ولې نه بچیه؟ دعا یې وکړه، لاسونه یې اوچت کړه چې ربه د زمونږ انتظام وکړه، خدایه ته په جنت کې اعلی انتظام وکړه. بس دغه یو نیکي مې کړې ده، دا یو ادا مې زما رب ته خوښه شوه. امام الانبیا په خوب کې راغی او د جنت بشارت یې راته ورومه. ما وی نیکی به د الله د ذات دپاره فقط محترم. الله وی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. الله وی نیکی یې وکړو، زه به یو په 100 په 100 په 200 او بېشماره به در کوم، بېشماره. لیکن چې عقیده یې دا چې ورکولو والا د الله ذات دی، بندنه به نه طلب کوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله ستا بیان اوشه، خدایا ستا د محبوب ذکر اوشه. تا ته خدایا تا ویلي چې د ما زما د محبوب ذکر په کوم مجلس کې اوشي، پرښتو والا مجلس دی. د حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي، خدایا د خپل در نه پوره کې. که څوک بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې. زمونږ یو ملګری دی عبدالله بھائی د زوی اپریشن او دعا ورته وکړي چې الله شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره ملګري بیماران دي، کورونو کې دي، اسپتالونو کې، خدای شفا ور نصیب کې. بیماری والا بدن خدای په صحت باندې بدل کې. الله څوک قرضداري دي، د قرض د عذاب نه خدای وساتي. د چا خپل کورونه نشته، خدای خپل کورونه ور نصیب کې. د چا بیبیانې نشته، صالحه بیبیانې ور نصیب کې. الله د چا اولاد نشته، صالحه با عمل عالمان او قاریان او مفتیان اولاد ور نصیب کې. الله په وخت ځن کدرم دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. सलाम अलैका सलावत